بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. نوي سهار پروګرام سره شاز محلیم ستاسو په خدمت کې حاضره ده. هیله لرم چې روغ جوړ به یې، خوشحاله به یې، په خپلو کارونو کې به بوخت یې او د نن مزیدار شو په تمه باندې به یې. سهار موږ غواړو ګرانو کتونکو چې ستاسو ته ښکلي معلومات هم درکو، خو دې معلوماتو سره سره موږ په خپل پروګرام کې ښکلا هم راوستل غواړو. دغه ښکلا تاسو له درکو د خپل زموږ چې کوم ځایونه دي، موږ چې کوم ځایونو کې اوسو، موږ چې کوم ځایونو کې استوګنه کوو. ګرانو کتونکو، پېښور زموږ ډېر ښکلی ښار دی. په پېښور کې ډېر ښکلي مزیدار خلک هم استوګن دي او په دغه پېښور کې ډېر ښکلي مزیدار ځایونه هم شته. ځینې ځایونه داسې هم شته چې په هغې کې مطلب ګند هم دی. زه دا نه وایم چې بالکل پېښور ډېر زیات صفا دی. موږ به د پېښور د مضافاتو خبره کوو، موږ د پېښور د لیکونکو خبره کوو، موږ د پېښور د فنکارانو خبره کوو، موږ د پېښور د استوګنو خبره کوو چې هغه دلته استوګن دي او هغوی د پېښور دپاره څه کوي. ګرانو کتونکو، په مختلفو پروګرامونو کې تاسو کتلي دي چې موږ مختلف ملمانه ستاسو ته مخامخ کړي دي. دغه ملمانه چې راځي دا د پېښور د خواوشا خبرې کوي. نن چې کوم ملمه موږ دې ځای ته راغوښتی دی، زموږ کوم محترم ملمه راغلی دی، ګران کتونکو، د هغوی کلم خبرې کوي، د هغوی کلم مختلفې خبرې کوي. یو خو زه په دې باندې ډېره زیاته خوشحاله شوم چې په دې پېښور کې داسې خلک هم شته چې زیات خلک دا وایي چې پښتانه ښه اردو نشي ویلی، ښه انګلیش په ډېر ښه ویلی شي، خو ښه اردو نشي ویلی، بیا پښتانه ښه انکو نشي ویلی. خو نن چې زما کوم محترم ملمه دی، هغه په 3 ژبو کې لیکنه کوي. دا ډېره زیاته د ستاینې وړ خبره زموږ دپاره او زموږ د نوي کول دپاره، زموږ د راتلونکي جنریشن دپاره چې هغه پښتو کې هم ډېر ښه لیکل کوي، په انګلیش کې هم ډېر ښه لیکل کوي، په اردو کې هم ډېر ښه لیکل کوي. 3 واړه ژبې باندې هغه ته پوره هغه ته عبور حاصل دی. ګرانو کتونکو، دا وخت ما سره ډېر ښکلی دانشور، شاعر، کالم نویسټ، رایټر په مختلفو موضوعاتو باندې هغې لیکل کړي دي او هغه لیکلي کړي دي چې هغې کې تاسو موټیویټ کیږئ، هغه موټیویشن کوي د خلکو. نو ګرانو کتونکو، نن موږ سره ناست دی زموږ ډېر ښکلی محترم ملمه حماد حسن. زه هغوی ته ډېر په درناوي باندې هرکلی یم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. حماد صاحب څنګه یې تاسو؟ بالکل الحمدلله. ډېره زیاته مننه جي. د خپل منیجمنټ د اړخه ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو دلته رالی، زموږ پروګرام به ښایسته کړو. لومړی خو راته دا ووایي چې سیمه مو کومه ده، استوګن د کوم ځای یئ، اوسېږئ پېښور کې؟ ډېره مهرباني. بیسیکلی زما تعلق د صوبه پنجپیر کلي سره دی، خو د یو ډېر اوږد وخت نه په دې پېښور کې زه اوسېږم. د خپل هلو ځلو، د خپل نوکرۍ او د خپل جاب په حوالې سره هم دلته کې زما چونکې ادبي او صحافتي ژوند هم د دې پېښور نه راوچت شوی دی. نو پېښور کې مې استوګنه ده او بنیادي تعلق مې د صوبه پنجپیر کلي سره دی. صحیح. حماد صاحب، لیکنه مو کله شروع کړه؟ کله هم دا جراثیم وړوکوالي نه و که نه اوس؟ بیسیکلی زما تعلق د یو داسې کور سره دی چې هلته کې علم او کتاب موجود و، زما د پیدایش نه مخکې وم. نو زه چې کله ما د کلي په یو ټاټ سکول باندې کله ما سبق وی، نو هغه وخت هم زموږ په کور کې د دې صوبې د لویو کتابخانو او د لایبرریو سره برابر تقریبا یو لویه کتابخانه موجود وه چې په هغې کې د مختلفو ژبو مختلف کتابونه موجود وو. ځکه چې زما پلار، زما والد صاحب یو ډېر لوی عالم دین و، په خپله باندې هم هغه ډېر لوی کار کړی دی دې حوالې سره، یو موټیویشن یې کړی دی په دې سوسایټۍ کې، په دې معاشره کې، او لیکلي هم کړي دي. تقریبا 15-16 بکس هغه لیکلي دي، 15-14 کتابونه هغه لیکلي دي. نو زما خو یو دغه حواله وه. دویمه حواله دا وه چې کله زه په سکول کې وم، نو هلته کې ماته په یو کلي په سکول کې او په هغه زمانه کې ماته د تسکین مانیروال غوندې ټیچر میلاو شوی و او داسې نور هم ډېر ټیچرانو. بیا وروسته کله چې کالج لایف شو، یونیورسټي لایف شو، نو په هغې کې ماته داسې خلک میلاو شو. او چې کله زه زلمی شوم، نو د غني خان او د قلندر مومند غوندې خلکو سره زما ناسته پاسته وشوه. اوس هم په دې پېښور کې زما بلا ملګري په ادب کې، په صحافت کې، نو هغې ماله ډېر څه راکړل او نن چې ستاسو مخې ته څه راځي نو دا صحیح. په مختلفو موضوعاتو باندې ستاسو لیکنه ده او ستاسو په لیکنه کې تاسو مطلب دا خبره ما سره وکړه چې لکه زه موټیویټ کوم، موټیویشن ډېر زیات دی. آیا د پېښور دپاره، د پېښور د استوګنو دپاره یا د پېښور د نیو جنریشن دپاره دا څیز څه د فایدې وړ دی؟ او ما په دې حواله باندې زما ډېر زیات کالم زما لیکلي دي او زما ټارګټ بیسیکلی یوت وي، نوجوان نسل، زلمی کل زما ټارګټ وي چې د هغوی موټیویشن وشي.
ځکه په یو معاشره کې ګڼ حوالې موجودي چې په هغې یوت کې ته ادبي خلک هم سرچ کولی شي، په هغې کې ته انجینیرز هم سرچ کولی شي، ډاکټران هم سرچ کولی شي، نور هم ډېر خلک چې هغوی د معاشرې د بهترۍ او د هغې د پرمختګ دپاره خپل کوششونه کوي. نو په هغه حواله باندې ما کار کړی دی او لګیا یم اوس هم کوم په هغې باندې ما لیکل کړي دي او زما بلکې په دې باندې زه ډېر خوشحاله یم چې د هغې فیډبیک ما ته ډېر ښه راځي او خصوصا په یوت کې د هغې ډېر ښه اثر غورځېږي. څومره موده شو چې پېښور کې اوسېږئ جي؟ په پېښور ته زه په ډېر ینګ ایج کې راغلی وم د ایجوکیشن نه پس غالبا 91-92 کې زه پېښور ته راغلی وم. څه فرق محسوسوئ اوس او د 92 پېښور کې؟ فرق مس منیجمنټ محسوسوم. لکه په دې پېښور کې یو وخت کې په دې روډونو باندې چې موږ کله موټر سایکل هم چلو، موټر هم چلو بیا وروستو، نو هغه وخت کې دا رش نه و. نو دا رش یقینا چې پاپولیشن سیوا شوی دی، آبادي سیوا شوې ده او دا په ټولو ملکونو کې دغسې کیږي، خو موږ هغه پاپولیشن موږ مینیج کړی نه دی. لږ وخت مخکې دلته کې یو زلمي اخبار نویس په دې باندې ډېر کار کړی و، هغه لیکلي مو په خپل دغه کې چې یاره په دې پېښور کې دا رش ولې سیوا شو. نو موږ هغه روډ منیجمنټ هم نه دی کړی، موږ هغه پاپولیشن چې کوم سیوا شوی دی نو موږ هغه صحیح مینیج کړی نه دی. نو پېښور بلکې ما څو ورځې مخکې په یو پروګرام کې خبره کړې وه چې پېښور اول د ګلونو ښار و او اوس د ټیکسو ښار دی، ځکه چې هر سړي سره د هغې دپاره څه قانون نشته، څه ضابطه نشته، د هغې دپاره څه چیکینګ نشته چې ګینې یاره ځکه په ټوله دنیا کې دا ټیکسي سیسټم په ټوله دنیا کې دی، خو موږ منیجمنټ کې ناکامه یو. نو ځکه په پېښور کې دا رش او دغه حالانکې پېښور د ایشیا په یو زړو ښارونو کې چې د هغې ډېر لوی زوړ تهذیب دی، تاریخ دی د هغې او ګڼې حوالې دي. د پېښور خپل حسن قایم دی، خو دا کومې مسلې چې دي نو دا مس منیجمنټ دی. دا څه حماد صاحب د دې لپاره مطلب تاسو چې څنګه خبره وکړه مس منیجمنټ دی، مطلب موږ له څه کول پکار دي، تاسو له څه کول پکار دي، زموږ نیو جنریشن چې راتګ کوي اوس په راځي هغوی به دا واګې چې کوم دی په خپلو اوږو باندې اخلي، څه پکار دي موږ له چې موږ څه چلو کو پېښور چې هم هغسې شي لکه مخکې چې پکې څنګه پیس ډېر زیات امن و، د دې نه علاوه چې کوم دی نو روډونو باندې هم دومره رش نو. خیر د بخت سره چې څنګه جنریشن زیاتېږي نو روډونه خو به خامخا هغې باندې به رش زیاتېږي چې د یو نه دوه کېږي نو بیا خو کور کې خو رش زیاتېږي، دغسې په سړکونو هم زیاتېږي. څه کول پکار دي زموږ نیو جنریشن له؟ یو خو په نیو جنریشن باندې ذمهواری د نورو په هر عهد کې، په هر تهذیب کې، په هر ملک کې د زلمي کل ذمهواري د نورو په نسبت باندې سیوا وي، د خپل سینیرز یا د خپل جونیئر په نسبت باندې د زلمي کل ذمهدارۍ سیوا وي. ځکه سیوا وي چې هغوی اپډیټ وي، هغوی ټچ وي، هغوی د دنیا د نورو معاملاتو نه خبر وي. او نن چونکې موږ چې کوم دور کې اوسېږو نو په هغې کې خو سوشل میډیا ده او هغې کې خو ته د دنیا کم ځایونو کې هم څیزونه کتی شي چې یاره په فلاني ملک کې هغوی دا څیز داسې مینیج کړی دی یا دا نوي څیزونه راغلل یا دغه. نو چونکې یوت هغې سره ډېر ټچ وي نو یو خو په یوت باندې ذمهواري راځي، په کار چې هغوی نوي پروپوزل ورکړي، نوي کانسپټس ورکړي، د خپلې تجربې په بنیاد، د خپل علمیت او د خپلې پوهې او د رسایۍ په بنیاد باندې هغوی دا ذمهواري. دویمه خبره تاسو دا وکړه چې امن. نو اوس تقریبا یو 18 ورځې مخکې ما دې حوالې سره یو کالم هم زما راغلی و چې د پښتون قوم فطري مزاج څه دی. نو هغې کې ما دا خبره کړې وه چې دا قوم چې کوم دی نو یو خو دی مذهب ته ډېر ورجخت دی، جینیټیکلی د دوی ذهن د دوی لاشعور کې د مذهب اثرات ډېر دي، د مسجد او د جومات په موږ باندې ډېر اثرات دي او هغه ډېر مثبت اثرات دي چې هغې زموږ سایکي داسې بیلډ کړې ده، زموږ نفسیات یې داسې جوړ کړي دي چې موږ باندې د هغې اثبات دی، د هغې یو پازیټیو اثر دی په موږ باندې. دویمه خبره دا ده چې کلچرلی موږ ډېر ریچ یو،
زمونږ په خټه کې زمونږ په خمیر کې دا سیز هغه ګلې شوی دی لکه موسیقي شاعري فنکاري نو چونکې دا دواړه سیزه چې کله ملاو شي نو دا د دې دریاب هغه کنارې دي چې کوم کې دا تهذیب را روانو د سونو زرګونو کالونه نو موجوده که مونږ ته د امن مسله راپېښه ده یقینا چې مونږ ته ډېره راپېښه ده او ډېر خونړي غوندې موسمونه مونږ څه وخت کې تېر کړل خو دا زمونږ د مزاج سیز نه دی د دې نور څه وجوهات دي هغه وجوهاتو ته رسیدل دي او د هغې مخنیوی کول دي او په هغې کې د یوت ذمواري ډېره زیاته کېدی شي چې هغوی د دې نه اویر وي په دې باندې پوه شي او د دې دپاره هغوی کار وکړي صحیح همات حسن تاسو ډېر زیات ماشاءالله غټو غټو اخبارونو کې لیکنه کړې ده او موضوعات هم ډېر ښکلي تکړه دي خلک ستاسو مطلب قاریان هم ستاسو ډېر دي مطلب تاسو ډېر زیات چې کومه لیکنه کړې ده خوښوي هم ډېر زیات خلک دا راته ووایي چې شاعري هم کوئ دانشور هم یې د دې نه علاوه کالم نویسټ هم یې مطلب تاسو سره ډېرې زیاتې شعبې دي په شاعرۍ کې د چا نه متاثره یې لیکنه کې د چا نه متاثره یې شاعري زمونږ چې کوم زمونږ مختلف پیریډز دي د پښتو شاعرۍ حوالې سره چې کله خبره کوم یو زمونږ کلاسیکل پیریډ دی زمونږ کلاسیکل پیریډ کې مونږ سره دومره لوی دومره درانه نمونه دي د شاعرۍ په هغه زمانه کې چې کله دلته کې کلاسیکل شاعري زمونږ چې مونږ ورته کوم کلاسیکل پیریډ وو په دغه دور کې فارسي ډیره ډامینیټډ او ډیره حاوي ژبه وه په پوره بر صغیر باندې یا د بر صغیر نه بهر څه حصو باندې او هغې سره ډیر لوی نومونه وو سعدي فیضي رومي ډیر غټ حافظ شیرازي او ډیره لویه شاعري ولاړه وه خو چې کله په پښتو کې د شاعرۍ کوم دغه پیریډ چې زمونږ کوم شروع شوی دی نو هغې بیا بلکې دغه وخت دا امکان نه و چې په پښتو کې به دومره لویه شاعري او دومره لوی نومونه مخې ته راشي خوشحال بابا دی رحمان بابا دی حمید بابا دی علی خان دی ګڼ نومونه دي کاظم خان شیدا داسې ګڼ نو هغې یو سرپرایز ورکړه چې یاره بلکې حمید بابا یو شعر دی چې فارسیبانو د حیرت ګوتې په غاښ کړې چې حمید سخنسازي کړه په پښتو کې نو موضوعات او خصوصا خوشحال بابا سره خو بیا د موضوعاتو دومره تنوع او دومره وسعت دی چې هغه خو یقینا چې نن دور کې نن زمانه کې هم هغې ته خلک حیرانېږي چې یاره دومره زیات موضوعات د خوشحال بابا او بیا په هغې باندې دومره گرفت او دومره لویه شاعري او بل یو کامن موضوع تصوف چې هغه صرف پښتو کې نه و هغه نورو ژبو کې هم وه په هغې باندې بیا چې هغې کې د نوي ډایمنشنز دریافت یا نوي موضوعات هغې سره راوستو بل د ژبې خوږوالی نو هغې کې رحمان بابا ډېر لوی نوم دی زموږ د شاعرۍ او دغسې ورپسې چې کوم نسل و بیا دویم چې کوم د ترقي پسند عهد چې کوم زموږ د پښتو د شاعرۍ کوم د ترقي پسندۍ اثراتو په هغې کې ډېر لوی نومونه مخې ته راغلي دي اجمل خټک دی قلندر صاحب دی نور ګڼ نومونه دي او د غني خان یو خپل فلسفیانه رنګ دی بلکل د هغې خو خپل د هغې یو خپل فلسفیانه رنګ دی او هغه خو په هر عمر کې او د هر جنریشن خواهش دی چې هغه دې واوري او خو دا خبره د ستاینې وړ ده چې د هغې نه پس دا شاعري ودرېدلې نه ده بلکې د هغې نه پس نسل چې کوم راغلی دی چې په هغې کې شمس القمر اندیش دی په هغې کې رحمت شاه سایل دی په هغې کې اکرام الله ګران یعنی ډېر ښه شاعران نو زمونږ د شاعرۍ میدان چېرته سپور شوی نه دی چېرته بنجر شوی نه دی خو دا ښېرازه همیشه دپاره پاتې شوی دی ګو چې زمونږ نثري تاریخ هغسې نه دی بلکې ما خو یو مضمون کې لیکلي و چې د پښتو ژبه د نثر دپاره هغسې سازګاره نه ده څنګه چې د شاعرۍ دپاره بلکل من نثر باندې دومره ډېر زیات کار نه دی شوی بهر اوس چې کوم نیو جنریشن راځي هماسې هغې کې حمزه شنواري ډېر لوی نوم دی زموږ د شاعرۍ دغسې ګڼ نومونه دي بلکل ډېر زیات نومونه دي اوس چې کوم راځي نیو جنریشن کې هغې کې هم ښه دي مطلب زموږ چې کوم نیو جنریشن راځي هغه هم ښه دي هغوی هم ډېر زیات مطلب کمانډ لري خو لږ ونته کې بیک پش پکار دی چې لکه هغه خلک په شاته نه مضبوط وي لکه هغوی ته به تاسو څنګه هغوی به تاسو مخکې بوځئ څنګه لکه تاسو چې کوم خبره وکړه د خوشحال بابا خبره وکړه د رحمان بابا خبره وکړه حمید بابا علی خان بابا یا مطلب داسې موږ سره نور دي غني بابا
هغوی سره چې څوک ناسته و ناسته پاسته چا کړې وه هغه خلک هم مخکې لاړ بیا اوس چې کوم نیو جنریشن دی د هغوی دپاره داسې پکار دي استادان چې هغه خلک هم مخکې لاړ شي د نوي جنریشن دپاره خو ډېره اساني پیدا شوه د هغوی دپاره خو اساني دا پیدا شوه چې اوس خو سوشل میډیا موجود ده او چې د کم شاعر شاعري سرچ کولی کتل وي موسیقي شاعري تا ته هر څیز هلته کې اویلیبل دی د دې نسل نه مخکې نسل چې کوم د هغوی دپاره ګرانه ډېره ځکه وه چې په هغه زمانه کې به په کلو کې کتاب میلاوېده نه او چې د چا به یو کتاب په کار شو نو راتله به او دلته کې په یو څو تاسو ته پته ده چې یو څو بک شاپس غټ او په هغې کې به میلاوېده او د ریسرچ او د تحقیق دپاره به مختلفې لایبرېرۍ وي هغې ته به خلک ته اوس خو سیلفون د نسل په جیب کې او بس په هغې باندې هغوی په ټوله دنیا کې ګرځي نو د اوسني نسل لپاره خو اسانتیا ډېره ده نو پکار ده چې کریټیویټي او تخلیقیت هم په مخکې باندې لاړ شي بالکل صحیح ده خو ځینې خلک دا هم وایي حماس صاحب چې مطلب زمونږ د نسل لکه دا موبایل چې کوم دی یا زمونږ دپاره دا نټ چې کوم دی دې زمونږ نسل چې کوم دی نو لږ شانتي لیزیم که مخکې به ما سره معلومات ډېر زیات و ځکه چې ما به د یو چپټر دپاره پوره کتاب لوسته مطلب که یو سوال به زما په کار پوره چپټر به ما وي پوره پاڼه به ما وي پوره نیم باب یا پوره باب ما وي اوس چې کوم دی نو هغه سوال متعلقه سوال یو بټن باندې کلیک دی نن زما نیو جنریشن سره آیا مطلب هغه معلومات شته یا هغوی به په دې معلوماتو باندې زرخیزه یا به په هغې وي علم یو داسې څیز دی چې د دې دپاره دا چې کله د یو انسان خپل ذهن د علم د تلاش متلاشي وي د علم نو هغه د سیلفون یا د سوشل میډیا محتاج نه دی لکه موږ که د نن نه 2-3 زره کاله مخکې وګورو نو ایتھنز چې کوم سکول آف تاټ په یونان کې نو هلته کې سقراط د علم او د تهذیب خبره شروع کړې وه او د هغه نه پس افلاطون دی او د افلاطون نه پس ارسطو دی نو ارسطو بنیادي طور د ایتھنز اوسیدونکی نه و دی خو د میکډونیا نه راغلی خو د هلته نه د علم په تلاش کې راغلی و دغسې بغداد یو زمانه کې د علم مرکز و بخارا د علم مرکز و نو هغې ته د ډېرو لرې ملکونو نه خلکو سفر کو هغه ځای ته د علم د حصول لپاره راتلل نو نن هم که د یو الک ته یا یو نوي نسل یو نماینده ته یو کس ته سیلفون نه که هغه ته چار چاپېره هم کمپیوټر یې خورې کې خو که هغه کې د علم جستجو نه وي نو هغه دې سیز طرف ته نه ځي خو که چېرې هغه کې د علم جستجو وي او د هغه ذهن په دغه لار باندې وي نو هغه دا څیزونو ضرورت هغه ته نشته هغه بیا هم را پیدا کوي یو هغه کوي دا انساني فطرت سره تړلی څیز دی چې کله ذهن د علم د جستجو وي په هغه کې او شوق په هغه کې وي نو د هغې دپاره لکه تاسو نه ما ووي چې ایتھنز ته هم تلل او بخارا ته هم تلل او بغداد ته هم تلل بالکل صحیح خبره وکړه تاسو جي حاجي حمد ماته دا وایي چې کله هم مونږ مطلب مونږ سوچ کوو چې مطلب زه به یو دا کار کوم لکه سپوز ټو شاعري شوه نو هغې له به ټایم پوره کوم تاسو ماشاءالله دومره ډېر زیات کارونه کوئ په یو ځای باندې آیا شاعري له تاسو پوره ټایم ورکړی ستاسو کتابونه راغلي دي کتاب شته زما خو لا کتابي شکل کې نه ده راغلی کیدای شي 1-2 میاشتې کې راشي خو د پښتو شاعرۍ کې هم ما ډېر کار کړی دی اردو نظم حوالې سره بلکې آزاد نظم دی پابند نظم دی او هغې حوالې سره خو ګڼو خلکو لیکل هم کړي دي ظفر اقبال هم په هغې باندې لیکل کړي ستیا پالانه هم کړي زموږ ناصر سید نورو ډېرو خلکو زما د نظم حوالې سره خپل آرټیکلز کې د هغې ذکر کړی دی صحیح مطلب تاسو په پښتو باندې کار کړی دی خو لکه ستاسو کتاب اردو کې راځي په پښتو کې هم او په اردو کې هم دواړه به راځي تاسو ته نه محسوسېږي حماس صاحب چې زمونږ په دې پېښور کې د پېښور خبره کوم د پښتنو خبره کوم خواوشا د ټولو علاقو پېښور سره چې څومره تړلي شوي که هغه مردان دی که صوابۍ دی که چارسده دی که سوات دی مختلف ځایونه دي یا کوهاټ دی مونږ هر یو اړخ ته ځو د پښتو کاري کم دی یقینا چې کم دی ډېر زیات لکه مونږ کتابونو په بک سټال باندې پراته وي زمونږ ډېر زیات داسې شته رایټرز چې هغوی ښکلي کتابونه لیکلي دي شاعري کتابونه دي یا د نثر کتابونه راشي یا افسانه راشي یا خو زمونږ دا کتاب هم په دغه سټال باندې پاتې شي که تاسو وګورئ زمونږ په دې صوبه کې په دې کې د پښتو یو اخبار نشته که چېرته دی
شته لکه خو هغه داسې Reader نه دی کم دی. هغه داسې Reader نه دی کم چې لکه ډېر زیات لکه کم چې غټ غټ اخبارونه د اردو په پښتو کې دومره غټ اخبار نشته یو. که ویني یو دوه به یې داسې یا به څلور وي د دې نه زیات به دومره ډېر زیات وي نو موږ ریډر پیدا نه کړه دا ولې د لږ ساعت مخکې ما تاسو ته خبره کوله چې زمونږ د نثر تاریخ هغسې جوړ نه شو بالکل چې څنګه لکه موږ که سند ته وګورو نو د سندای ژبې یو اخبار دی چې د هغه سرکولیشن د ټولو اخبارونو سرکولیشن یو ځای شي نو بیا هم هغې ته نه رسي یعنې دومره زیات سرکولیشن دی د یو سندي اخبار عبرت د سند نه وځي یعنې هلته کې دومره زیات ریډر دی خو زمونږ مزاج شاعرانه و نثري نه و زما خپل خیال دا دی لکه تاسو وګورئ ټپه زمونږ په یو عوامي سطح باندې تخلیقیت د هغې مخې ته راغلی دی کریټیویټي خو زمونږ د شاعرانه مزاج اندازه د دې نه لګي چې زمونږ زنانو چې به کله د شپې میچنې وړولې نو یو بل ته به یې ټاپې وي نو یو خو به د شپې هغه سنګیني په دې باندې کموله او بل زمونږ مزاج هم د شاعرۍ و نو ټپه بالکل په یو عوامي سطح باندې چې د هغې څوک شاعر نه و څوک دانشور نه و چې هغه یې تخلیق کړی و بالکل عامو خلکو او خصوصا زنانو تخلیق خو بیا هم د هغې شعري معیار انتهایی اوچت دی د هغې فکر د هغې ډکشن د هغې انداز د هغې اسلوب نو هغه ډېر لوی دغه دی نو زما په خیال زمونږ مزاج د نثر نه دی او دغه وجه ده چې دلته کې د پښتو اخبارونه هغسې کامیاب نشو چې څنګه په کار وو لوست زمونږ نشت نه کوي چې زمونږ نیو جنریشن له پښتو لوستل هم نه ورځي زیات زمونږ خلک داسې چې غیل نه حماس صاحب ستاسو دپاره ټلیفون دی هلو السلام علیکم وعلیکم السلام چې څوک خبرې کوئ یو کوم ځای نه زه دې مېلمه ته ویلکم وایم او خوش آمدید چې تاسو دومره ښکلې مېلمه کېنولې ډېره مننه ستاسو جی جی زه نصیر خبرې کوم جی جی نصیر صاحب څنګه یې تاسو ما دا عرض کولو چې مونږ لغوندې غور او سوچ او فکر وکړو که نه اوسني ماشوم ته او چې کوم دا زمونږ ینګ جنریشن دی که نه تاسو یقین کوئ چې دوی ته پښتو نه لیکل راځي او نه دې پښتو پړاولی شي بالکل صحیح یعنی زما عرض دا دی چې په پښتو دغه باندې ډېر کم کار روان دی مونږ زه منم چې اردو زمونږ قومي زبان دی مونږ ته هر زبان چې کوم دی زده کول پکار دي ټیک شو جي بالکل که سندي ده که پنجابي ده که سرایکي ده ټیک شو جي که سنسکرت دی که هندي ده ټیک شو جي دا ټول چې کومې ژبې دا زمونږ د وړاندې پرمختګ دپاره انتهایي ضروري دي خو زمونږ چې کومه مورنۍ ژبه ده که نه نو په دې باندې صرف شاعر حضرات هغوی پې کار کوي دې نه علاوه د سکول په سطح باندې چې کوم دی که نه پښتو باندې ډېر کم کار روان دی زه خپله هم یو لیکوال یم ټپه لیکم چاربیته لیکم غزل لیکم ټیک شو جي که نه خو خبره دا ده چې صرف او صرف نن زمونږ د پښتو دا کار چې کوم دی که نه شاعر حضرات ته او ادیب حضرات ته پاتې دی د سکول په سطح باندې په دې باندې کار انتهایی کم روان دی په دې باندې تاسو یو څو خبرې دي تاسو ډېره مننه ډېره زیاته مننه نصیر صاحب ډېره مننه ډېره شکریه جی ګران کتونکو نصیر صاحب ټلیفون کړو او د حماس صاحب نه دا پوښتنه مو وکړه چې په دې باندې تاسو خبرې وکړئ په دې باندې موږ ډېرې خبرې هم کړې موږ وایي چې ریډر زموږ کم دی او موږ نثري ذهن نه لرو مطلب موږ سره داسې شته چې موږ مطلب هغه پښتو زموږ ځکه کمه ده یا بیا زموږ د ایجوکیشن مسله ده چې زموږ شروع نه زموږ بچي ته موږ هر خواهش لرو چې موږ د انګلیش میډیم سکول کې خپل ماشوم داخل کړو که نه جي نو بیا زموږ ماشوم چې کوم دی نه هغه له پښتو څه ورځي موږ پته نه لګي چې دا احساسي کمتري او دا کمپلیکس زموږ ولې دی چې موږ د نورو ژبو نه مرغوب پاتې کېږو بلکې تاریخي حقیقت هم تقریبا داسې دی خو تاسو وګورئ د دنیا تاریخ د ماوزیتونګ د انګریزای ماهر و ډېره ښه انګریزي والا ورتله خو د ماوزیتونګ باره کې ما یو ځای کې لوستي وو چې هغه به کله غیر ملکي وفودو سره ملاقات کو انګریزي ژبه وه نو هغه به ترجمان کینو چې هغه به د ده خبره کم چای میز کې چې به ده خبره کوله نو به هغه اغسته هغوی ته به ټرانسلیټ کوله او بیا به د هغوی خبره دی په خپله پوهېده په انګریزی خو بیا هم ده به ترجمان کینو بلکې هغې ما چې کوم هغه لوستی و هغې رایټر لیکلي و
چې کله هغه انګریز وفد راغلی و د هغې هغه لیډر خبره وکړه او هغه څه ټوکه په خبره کې وکړه نو دی خو بې پوه شي چې د دا ووایي خو چې کله ترجمان ده ته ټرانسلیټ کړه نو د وخاندل یعنی دومره مروبیت هم د بلې ژبې نه اخیسته او ځکه خو موزیتونګ بیا هغه چین داسې ودرو زمونږ اقبال وی چې हम हाला से चश्मे उबलने लगे गरां ख्वाब चीनी संभलने लगे نو هغه ګران خواب چین چې نو خو ځکه موزیتونګ ودرو چې دا هغه خپل کمټمنټ داسې و بالکل کمټمنټ دا هغه داسې او په کار چې موږ خپل پښتو سره موږ خپل ژبې سره داسې کمټمنټ وکړو او دومره مینه ورسره وکړو واقعیتا ورسره مینه وکړو صرف موږ په خولې باندې دا وایي چې موږ پښتانه یو او زه ډېرې بښنې سره وایم چې د پښتو خبرې نه کوو نه د پښتو ناسته پاسته کوو نه پښتو سره هغه شانتې مینه کوو څنګه چې مونږ کوو او بس صرف دا وایي چې مونږ پښتانه یو ډېر خلکو باندې به دا خبره بد هم لګي خو بهرحال دا دی چې زه بښنه غواړم بښنې سره دا خبره کوم چې مونږ همیشه دا ویلي دي چې لکه په هر کار کې که هغه د لور خبره راشي که هغه د جایداد خبر راشي که هغه د رور خبر راشي که هغه د حصې ورکولو خبر راشي په هغه ځای کې مونږ پښتو بیا زمونږ پښتو نیو بالکل مونږ رانیولې ده خو زمونږ نور کام څومره هم چې زمونږ کارونه راځي په هغې کې مونږ پښتو بالکل پرېښودله مونږ پښتو نه دغه کوو مونږ بس سوچ په هغې نه کوو چې تعلیم خبر راشي یا د خپل بچي د هغه صحیح بلټ اپ کولو خبر راشي چې زمونږ دا ماشوم چې کوم دی دا به څنګه راځي او مخامخ کېږي بس خلک په دا وایي چې دا پښتون دی دا د صوابایي مردان د کوهاټ د سوات د پېښور د دې خلکو د دې مسافات سره تعلق لري نو داسې څیزونه ډېر شته نصیر صاحب ډېر ښکلی دې طرف ته زموږ ذهن راوړو خو مونږ خواوشا د پېښور خبرې هم کوو صرف د پېښور نه کوو د ډېرو کوو تاسو لیکنه چې کړې ده حماس صاحب نو زیاتتر د پېښور څه شاعري داسې شته چې هغې کې د پېښور څه ستاینه شته بالکل شته بالکل ما بلکې اوس لږې ورځې مخکې ما په کلندر صاحب باندې یو کالم لیکلی و کلندر مومند باندې نو کلندر صاحب خو زمونږ استاد هم زمونږ او بل کلندر صاحب ادبي حوالې سره خپله صرف دا نه چې خپلې صرف تخلیقیت کړی بلکې یو پوره نسل یې تیار کړی ساهو لیکونکو مراکا چې کوم فورم او د ډېرو زمانو نه را روان نو دا دغه ساهو لیکونکي مراکا وه چې هغې یو پوره نسل تیار کړ د رایټرز چې په هغې کې شاعران وو په هغې کې افسانه نګار وو په هغې کې صحافیان وو په هغې کې ډېر ګڼ خلک وو نن مونږ چار چاپېره ګورو نو ډېر غټ غټ نومونه دي چې دا د کلندر صاحب مخې ته ناست وو هغه دی موټیویټ کړي وو او د دی تربیت یې کړی وو دی یې په مخکې باندې بوتلي وو نو صرف دا کالم نه بلکې نور حوالو سره هم ما لیکل کړي دي چې او زمونږ خوشقسمتي دا ده چې دا نسل دا قوم او خصوصا دا ښار پېښور ډېر ریچ پاتې شوی دی ټول عمر ادبي حوالې سره تهذیبي حوالې سره هرې حوالې سره چې موږ چې ډېر په شا باندې موضوع او تاریخ ګورو نو دا دلته کې چېرته داسې اوچ او بنجر موسمونه نه دي راغلي چې څه تاریخ چې تهذیبي یا کلچرل یا نورو دې حوالو سره څه کمې موږ محسوس کړو خو او اوس هم کار کیږي شکر دې نوی نسل هم ډېر کار کوي اوس هم دا ښار په ډېر ښه رایټرز باندې آباد دی دې کې د اردو پښتو هندکو د انګریزۍ د ګڼو ژبو رایټرز موجود دي او کار کیږي خو په حکومتي سطح باندې هغسې اپریسیشن نشته هغسې توجه نه ورکړي هغسې توجه نه ده هغسې کنسنټریشن نه دی چې څنګه پکار دی هلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی څو خبرې کوي یو کوم پنځیر نه ملک رضا شاه خبرې کوم تاسو ته سلامونه وایم وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام او تاسو ته مهرباني موږ دا پروګرام ګورو تاسو زه د احمد صاحب په حواله تاسو ته دا یو خبره کوم جی 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 چې موږ هم څه زده کړي دي نو هم ته دې مشر نه هم زده کړي دي صحیح یو ډېره لویه هستي ده او دا ډېر ښه پروګرام دی ځوان چې د پېښور خلک او زموږ د دې صوبې خلک دنه فایده واخلي بېشک بېشک نن موږ ته پته ولګېده دا زموږ مشر دی او موږ ډېر زیات خوشحاله یو چې تاسو دا پروګرام لا یو موږ ته وښو او تاسو ته ټولو ته ریکویسټ کوم دی جی د سره دنیایي علم هم ډېر دی او دیني علم ورسره هم دی چې په دواړو کې دی نه موږ او تاسو ټول فایده واخلو زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم ډېر زیاته مننه ډېره مهرباني ملک صاحب خوشحاله اوسئ
زمونږ ډېر ښه ملګری دی او دی زمونږ د کلي د پنجپیر ناظم هم دی ماشاءالله او د سره چې څوک ملاو شوي دي نو هغه د ده نه واقف دي چې یاره دا څرنګه له سړی دی ده له خدای دومره لویه سینه ورکړې دا ډېر زیات میلمه دوست او زمونږ ډېر ښه ډېر زوړ ملګری دی نو چې کله زه کلي کې یم نو اکثر موږ یو ځای یو صحیح راځي ستاسو خواله او یا ما خواته راشي اکثر زه ورشم صحیح ډېره زیاته مننه جي ډېره مهرباني هماسې موږ خبره کوله د پېښور د خوا او شا د مضافاتو د پېښور د ښکلا او صرف یو پېښور نه موږ سره چې زموږ د پېښور سره تړلي څومره څیزونه دي هغه ټول هغه تړلي کلي دي ورسره تړلي ښارونه دي ورسره جوخ جوخ ښارونه دي پېښور سره موږ نو ښار هم تړلی شو پېښور سره زموږ په بو نږدې ده بلکل موږ که داسې خبرې کوو بیا موږ دې اړخ ته ځو نو دا اړخ هم هر اړخ چې کوم دی هغه اړخ د پېښور ښکلا زیاتوي موږ سره ټلیفون دی بل هغه اخلو هلو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک خبرې کوئ یو کوم ځای نه بابي زه اتل ممن خبرې کوم جی څنګه یې تاسو اتل ښه خیر خیریت دی خیر دی بابي خیر دی ټیک ټاک بلکل ټیک ټاک تاسو خو دومره ښکلې مېلمه زما یاره راوستې یم مخامخ د ناست دی مننه ډېره زیاته جی او تاسو د ناصر ډېره مننه چې حماد نن مېلمه دی جی جی نو زه صحابات کوم خو چې نظر مې پرېوته نو ډېر خوشحاله شوم تاسو دومره ښایسته مېلمه راغوښتی دی صحیح نو دا خو ډېرې سیریس خبرې کوي ډېر زبردست انسان دی ډېر ښه لیکونکی دی او تاسو ډېره مننه چې داسې کسان را کوئ او حماد چې کوم دی د کې د مزا ډېر ښکلی سنس دی خو هغه تاسو ته دی نه وایي دی نه دي ویلي اجي ماته صحیح ډېر سیریس لګیا دی هغه په خیره دی صحیح صحیح ډېره مهرباني جی جی اتل جی جی څنګه یې هم څنګه دی بس خیریت دی خیریت دی لاړې نو په شا خبرې او دغه رايات شو ته مې ولیدلې نو ډېره مننه د ایوټي خیبر نیوز چې ته رالې او ډېر وخت پس دغه په سکرین باندې ملاقات شو ټولو ته سلامونه او ښه ده وباد اوسئ ډېره مهرباني اتل صاحب اتل مومن د اتفاقا اکثر زما ملګرو پکې وموکړل او خو ملګرو ملک رضا شاه خبرې وکړې اتل زما ډېر پخوانی ډېر زوړ ملګری دی او ډېر ښه رایټر تاسو خو خیر پیژنئ بلکې بله شپه یم ستاسو حوالې سره خبره کوله او ستاسو آرټ باره کې د هغه ډېره ښه رایې ده خپله ډېر ښه رایټر دی او خصوصا ډرامې چې کوم نوي شیډز هغه ورکړي دي او ډېر کریټیو ډېر ښه تخلیقیت د هغه زه خو دغه ویم که نه حماد صاحب چې زمونږ په پېښور همیشه یا زمونږ خیبر پښتونخوا دا همیشه لکه تاسو څنګه خبره وکړه چې دا زرخیزه پاتې شوې په هر اړخ ډېره که هغه شاعري ده که هغه مونږ لیکوال دي مونږ سره که هغه ډراما ده هغه هر یو فن دی بیا که مونږ میډیکل ته لاړ شو که هغه ډاکټري ده که هغه مونږ د فوج فورس واخلو هغه فوجیان دي هم زموږ پښتانه چې کوم دي هغه پکې نوموړي پاتې شوي دي اب یو مقام ته مرام ته پکې رسېدلي دي یا که مونږ وکالت واخلو یا که مونږ جج واخلو هغه مونږ ټول یا عام یو مونږ پیشه واخلو نرسنګ واخلو یا استادي واخلو هغې کې د پېښور چې کوم دی هغه ډېر زیات دغه پاتې شوی دی بلکل پېښور خپل کردار چېرته هم روکړی نه دی بلکې هرې حوالې سره پېښور او بحیثیت مجموعي پښتون قوم خپل کردار ادا کړی دی او د صدو نه ادا کړی دی په هغې کې څه شک نشته بلکې ما خو وایي چې د کریټیویټي کمې هم نشته د تخلیقیت کمې هم نشته هرې حوالې سره ښېرازي ډېره ده لږ د مس منیجمنټ مسله ده مس منیجمنټ مسله یو څو کلونه یو څو میاشتې موږ به داسې ووایو چې لا لږ خونته کې به موږ د دې دغه نه تېرېږو او یو ټرانزیکشنل پیریډ دی یو پیریډ دی داسې هغې نه پس چې کوم دی نو بیا به خیري مطلب زموږ دا نیو جنریشن چې راځي د دوی د ذهنونو چې کوم دا نور زرخیزه دي سره علم ډېر زیات دی دوی مطلب په کور باندې پوره دي موږ ته ډېرې مسلې دي لکه تاسو خبره وکړه موږ په ټاټ باندې سکول نه ویلي سبقونه ویلي دوی ته لږ ښه دغه میلاو شو بیا هغوی ته به لږ ښه میلاو شي د هغې نه پس چې کوم راځي هغوی ته به لږ ښه میلاو شي نو دغسې به موږ ترقي کوو پرمختګ به کوو موږ به د پېښور د خواوشا مضافاتو د پېښور د ښکلي ښکلي خلکو شاعرانو د رایټرز د ډراما نګارانو څومره هم چې دي یا څومره هم لیکوال دي یا څومره هم هنرمندان دي د هغوی ټولو به دپاره به دعا کوو چې هغوی دې د په راتلونکي وختونو کې همهغسې پېښور وویني څنګه چې هغوی غواړي همهسې دا راته ووایي چې تنها پسنده یې خپله تنهایي کې اوسئ که نه
تنها پسند خو خیر هغه حوالې سره بالکل نه یم چې د دنیا نه ځان کټ کم او د بلکې یو پریکټیکل سړی یم نن هم بیګا ما تر ناوخته پورې د شپې آرټیکل لیکه او نن دا د بیا هم 5:30 بجې پاسېدلی م تیار شوی یم راغلی وم ځکه چې ستاسو حکم و نو ستاسو سره څه زمونږ خپل زوړ نزدېکت دی مختلفې حوالې دي زمونږ دوستانو ملګري تاسو بالکل کلیوالي هم ده جی تنهایی هم یو ډېر ضروري څیز دی د ورځې چې چار چاپیره بنده څه مشاهده کوي څه څیزونه ویني هغه مختلف شکل کې چې مخې ته راوستی نو بیا خامخا تنهایی پکار خو تنهایی په دې شکل کې نه ده پکار چې سړی د ټولې دنیا نه کټ شي او هغه د صرف د خپلو خوبونو د خپلو سوچونو اسیر او قیدي شي نو د تنهایی خپله مزه ده خو لګه برابر بالکل جی هلو السلام علیکم سر څوک دي وعلیکم السلام جی سو خبرې کوئ کم ځای نه امجد خان شینواری خبرې کوم کوهاټ نه جی امجد صاحب څه ویل غواړئ پورا خیبر ټي وي ټیم ته سلام پیش کوم وعلیکم السلام اور کوم درون ملمانه ده ته هم سلام پیش کوم وعلیکم السلام دغه خو هیڅ شک نشته چې موږ خیبر پښتونخوا ټول ګورونو نه ډک ده او به پېښور پکې هیڅ ثاني نشته اور هغه مو ته ډېر ښه ګلونه راکړي دي دا کوم درون ملمانه د نه ما یو پښتنان دا یو تاسو وختي ذکر وکړئ د شاعري حواله سره مالک معلومات کې اضافه وکړي دا لکه څنګه مختلف کتابونه یا چې شایع کیږي نو د هغه ول یو بورډ وي یا د څه د کومه ویډیو ریلیز کیږي فلم نه هغه سنسر بورډ وي آیا د شاعرانو کوم بوک ریلیز کیږي دوله څه د څه بورډ شته هغه معیار جانچ پړتال کوي بیا غنه بعد شایع شي لګي د متعلق معلومات راکړي کوي صحیح دی جی صحیح دی د سیو ډیره زیاته مننه ډیره مهرباني چې د دې سیز یو ټیکنیکل کوېسچن دی یو کو نو دا خو به چې کوم کنسرن خلک وي یا دغه د دې جواب خو هغوی ورکولی شي خو تخلیقیت باندې او په کریټیویټي چې کوم په تحریري شکل کې شاعري او ادب راځي نو هغې دپاره داسې عموما سنسر بورډ نه وي په اخبار کې فرض کو کالم لیکي نو بشکه چې د هغه ایډیټوریل کوم ټیم چې وي نو هغه ګوري بعضې لفظ کټ کوي بعضې جمله کټ کوي خو شاعري خو ځان له یو دغه وي خپل تخلیقیت وي او هغه سړی هغه شاعري اوسي او یو کتاب والا سره خبرې وکړي او هلته کې هغه خپل کتاب چاپ کړي نو د دې دپاره سنسر بورډ نه وي دویمه خبره دا ده چې سنسر بورډ ځکه نه وي چې کوم رایټر وي نو چونکې رایټر خو یو انتهایی ذمه دار او حساس طبقه ده نو هغه په خپله باندې پوهېږي چې کوم څیز لیکل دی او کوم نه دی لیکل هغه په خپله باندې د هغې تنقیدي جایزه وملي د هغې خپله هغه بذات خود یو سنسر بورډ وي نو زما په علم کې خو داسې څه دغه نشته خو داسې به وي هماسې لکه هغوی به داسې دغه کوي چې لکه کم تاسو لیکنه کوئ د هغې لیکنې مطلب هغه تاسو خپل یو ښه یا د خپل خوښې شاعر ته هغه تاسو ښودلی شئ چې مطلب دا وګورئ که په دې کې داسې څه لفظ وي هغه تاسو کټ کولی شئ داسې به کولی شئ کیدای شي هغه بلکې داسې شوي دي چې یو کتاب مخې ته راغلی دی او په هغې کتاب باندې ابجکشن راغلی دي یا په هغې کې داسې څیزونه شامل وي نو په هغې کتاب باندې حکومت پابندي لګولې ده لکه دلته کې زموږ په دې صوبه کې یو ډېر اهم سیاستدان و چې هغه یو کتاب راغلی و 40-50 کاله مخکې یا د هغې نه مخکې او بیا چې کله هغه په اقتدار کې راغی نو په خپل کتاب باندې پابندي لګولې وه صحیح نو یا لکه څه وخت مخکې یو مونږ خو مسلمان په نوم باندې دی او د هغه د انګریزۍ یو کتاب راغلی و کتاب ډېر زیات متنازع او ډېر بدرنګ بحث په هغې کې شوی نو په هغې باندې پاکستان هم پابندي لګولې وه په هغې ایران هم پابندي لګولې وه نورو ملکونو کې هم پابندي لګولې او یو دلازار کتاب او په هغې باندې نو عموما حکومتونه د دې دپاره د دې کتابونو د چیکینګ دپاره د دې د کتو دپاره مختلف
سطح باندې کار کیږي په حکومتي سطح او چې چارته هم داسې سیس په نظر کې راشي په هغې باندې پابندي ولګوي. حکومتونو اکثر لګولې ده. بالکل مطلب کتاب راشي هغې نه پس چې کوم دی که په هغې باندې بیا پابندي لګي او دا یقینا د حکومت ته هغې نه پس بیا چې کوم دی حکومتي سطح باندې په دې باندې بیا پابندي لګي. ادروایز خو مطلب دا لګي ځکه چې که تاسو د کالم خبره کوئ نو په هغې کې به هم حماس صاحب ما سره په دې کې اتفاق کوي ځکه چې زموږ کالم چې راشي نو هغه مونږ که سخت لیکو په هغې باندې هم مونږ نشو دغه ځکه چې کالم دی داسې چې تاسو به سخت لیکئ کالم دی داسې چې تاسو به هغه یو د معاشري یو خراب څیز هغه به په ګوته کوئ خو په ګوته کول دي خو بعضې وخت کې علامتي انداز سره سمبالیکلی خبره کولی او کالم هم د هغې هم څه حدود و قیود دي بلکې ما لږ وخت مخکې په دې حواله باندې یو کالم لیکلی و د یو امریکن جرنلسټ حوالې سره چې هغه ته هم حدود و قیود و حالانکې هغه ډېر بېسره کالم نګار ګڼلی شو هغه امریکن اسټابلیشمنټ هم چیلنج کو د هغې خلاف ډېر سخت لیکل هغه کړي او هغه مشهور په دې باندې و چې دی د سچ د رښتیاو په تلاش کې ګرځي او دی د چا دا پروا نه کوي نو بلکې هغه خپله وی چې یاره ما ته ځای په ځای باندې حدود و قیود دي نو دا صرف پاکستان کې نه بلکې دا په ټوله دنیا کې د میډیا حوالې سره چرته بیریرز وي مطلب هغه ځایونه کې بیا پکار ده چې لږ ډېر خیال ساتل کېږي خو هغه خبره شي چې بیا حکومتي سطح باندې خبر راځي مطلب دې دپاره څه سربورډ یا دې دپاره داسې یو هغه وایي ټیم نه دی تشکیل کړی شوی چې هغه ټیم به خامخا په یو باندې پابندي لګوي داسې نشته څنګه چې امجد صاحب دا سوال وکړو نو زما د شاعرۍ یا د لیک دپاره داسې نشته خو که چېرته په هغې باندې څه اعتراض کېږي یا هغې کې داسې څه خبرې وي نو حکومت عموما بیا په کتاب باندې پابندي لګوي. بالکل صحیح. حاجي حماس صاحب دا راته وایي چې مخکې به پخوا زمانه کې دننه ډېر سوه کاله مخکې چې کله مونږ د پېښور په باره کې لا اورېدلي نو لا مطلب پېښور و خو لکه مونږ نه پوهېدو مونږ ته پته نه وه زمونږ نه مخکې مونږ اوس په کتابونو کې لولو یا مونږ په کالم کې لولو یا مونږ د مختلفو خلکو نه مونږ مختلف اورو چې پېښور به داسې و چې لکه بالکل سپین سړکونه بالکل صفا سوترا بلکې زمونږ خلک په پیدل تلل چې هغه مشکان به راتلل او هغوی به هغه سړکونه وینځل سهار صحیح او جی بالکل او داسې هم چې وایي ګاډی به بالکل نه میلاوېده او خلکو به څومره د یونیورسټۍ پېښور یونیورسټۍ او د صدر دا فاصله چې کومه وه دا به خلکو پیدل کوله وایي چې پیدل به خلک بلکې چې موږ کله سټوډنټان یو دلته نو هغه وخت کې به موږ یو ویګن ته ډېر وخت انتظار کو ستاسو ذاتي تجربه به موږ بالکل ډېر وخت پس به یو ویګن راتلو صحیح. اوس چې کوم دی اوس هغه څیزونه چې کوم دي یا بیا د دې نه لږ وروستو اوس لکه کاوخانې به وي اوس دا یو څو کاله اګه خلک به کېناسته مختلف ټولي به مختلف ځایونو کې به مطلب په هغې باندې په شاعرۍ باندې په کالم باندې په کتابونو باندې په فلم باندې په سندره باندې په دې به خبرې کېدي اوس هغه څیزونه دومره نشته د دې جواب به راکوئ جي خو تاسو ټلیفون هم دی هلو السلام علیکم جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی څو خبرې کوئ او کوم ځای نه نوخان خبرې کوم سلسله جی سلسله صاحب څه به ویل غواړئ والله چې ډېر خوږ مېلمه او ډېر دروند مېلمه مو راوستی دی ډېره زیاته مننه او زما خوږې خورې ستا هم ډېر ښه انداز دی د خبرو ډېر زبردست پروګرام شروع دی خوشحاله اوسئ زه خپله فنکار یم او به دا شاعر مې ولیدو او ډېر زړه مې خوشحاله شو مننه او ما وی چې شاعر صاحب ته ووایم چې لږه مسکرات سره مونږ چې ته څنګه خوشحالي داسې ته مونږ سره خانده خوشحالېږه په شیشه دې وینو دومره سیریس لګې لکه لږه مسکا غوندې پکار دی ولې چې زمونږ ډېر دروند مېلمه او ډېر خوږ او ډېر ښې خبرې وکړې ډېر شاعرۍ په حواله سره نو بس ډېر زیات خوشحاله یو چې داسې مېلمانه تاسو راغواړئ مونږ ډېر زیات خوشحالېږو په دې خوشحاله اوسئ سلسله صاحب ډېر زیات خوشحاله اوسئ الله دې درته عمر ژوند درکړي سلسله صاحب خبره وکړه هغې نه مخکې خو زمونږ دوست تاسو اتل مومن هغه وی چې یاره د خو مزاح او بالکل جی مزاح ما وی مې زه اتل ته وایم چې کوم ګپ زه او ته ځان له لګو نو هغه خو زه د سکرین مخې ته خبرې نشم کولی په اړه ما به له تاسو نه تپوس کو حماس صاحب چې آیا تاسو لیکنه کوئ چې اتل مومن صاحب دا خبره وکړه
کو نه اسې خبرې چې کوم انسان ناست کوي مزاح ما لیکلې نه ده خو اسې چې چېرته مونږ تلممنګ دي یا ملک رضا شاه دي یا داسې کوم نږدې ملګري وي او چېرته کېنو نو ګپ شپ چې څنګه مزاج وي نو خو هغوی سره ظاهره خبره چې ډېر زاړه او ډېر نږدې ملګري دي ډېر سیریس خلک یي جي ما همیشه په چې څومره هم ډرامو کې ما سیریس رول کړی دی او خلک ما ډېر زیات په سیریس رول باندې زیاته پیژني همیشه جړا او سیریس او خفا او مطلب غمګین او دا یو مور یا خور یا داسې یا روندار داسې یا ترور خو چې زه کله په محفل کې ناست یم نو بیا محفل رنګینی خو هغه انسان د کیمرې محیطه نشي کولی بلکې بله ورځ تلممند خبره مونږ کوله چې هغه ته ما د یو کیسه وکړه حقیقي کیسه دا په حقیقت کې داسې شوي دي او هغې کې د یو زنانه د ډېرې هوښیارې او د یو ډېرې باوقارې زنانه چې هغې ډېره ښه منصوبه جوړه کړې وه د خپل خاندان دپاره د هغوی د مخکې تلو دپاره دغه دپاره نو چې کله هغه ته ما هغه کردارونه وي چې لکه دا داسې شوي دي نو تاسو ته خو معلوم دی چې ډېر کریټیو دی دې حوالې سره نو هغه فوراً ما ته هغه خبره پې کړه او ما ته وي چې یاره دې له زه چېرته ګورم چې په دې پروجیکټ باندې زه کار وکړم او دا زه د ډرامې په شکل کې مخامخ راولم او فوراً دا زنانه باره کې یو ساعت غلی شو ما ته وایي د دې کردار دپاره شازمه حلیم به زبردست هغه خو ډېر کریټیو دی دې حوالې سره جی موږ سره څوک دي هلو السلام علیکم وعلیکم السلام خوږانې څنګه یې بالکل ټیک ټاک یم څوک خبرې کوئ وروره ډېر نه خبرې کومه طارق جمیله جی طارق صاحب څنګه یې تاسو ښې خیر خیر او شاعر هم ډېر مزدار راوستی ډېر مزدار کس دی مننه خیر دی څه پوښتنه کوئ څه تپوس لرئ څه خبره کوئ شاید صاحب ته ووایه لږ دا اندا چې دی لږ خندا کوم موږ هم خفه خفه یو په ویلې سیریس دی لږه نو هغه خو کالم نویس هم دی که نه جي چې کالم نویس نو بیا خو به خامخا لږ سیریس پهیي او چې لږ خاندي راخاندي موږ هم پروګرام ته ناست پروګرام واورو که نه صحیح صحیح خفه نه شئ صحیح شه السلام علیکم ډېره زیاته مننه طارق ډېره مهرباني خوشحاله اوسئ چې تاسو زموږ پروګرام دومره په غور سره ګورئ دا ډېره زیاته زموږ دپاره د خوشحالۍ خبره ده غالبا چې زه ډېر سیریس به ناست یم ډېر مسلسل کنټینیوسلی ابجیکشن راغی حالانکې موږ خو پکې خبرې وکړې چې د خندا خبره هم وکړه پکې موږ بهرحال مطلب موږ وایي چې لږ سیریس خبرې هم وشي ځکه چې د پېښور خبرې دي د پېښور د ښکلا خبرې دي د پېښور د ترقۍ خبرې دي د پېښور د راتلونکو وختونو خبرې دي موږ غواړو چې دا پېښور دی نور هم ښکلی شي او په دې کې چې داسې شانتې خلک وي چې د هغوی سوچ مثبت دی هغوی د خپل نیو جنریشن دپاره ښکلی سوچ لري یو کریټیو ذهن لري او بیا چې کومو خلکو موږ ته ټلیفونونه وکړل په هغې کې مطلب غټ غټ مطلب موږ چې کله خبره کوو مطلب اتل محمد صاحب موږ ته ټلیفون وکړو هغه خلک کریټیو خلک دي هغوی کریشن کوي وخت په وخت دا د پېښور دپاره د پېښور د مضافاتو دپاره ښه خلک دي او دغه خلک په دې پېښور له مخکې ترقي ورکوي خبره ما تاسو سره دا کوله چې مطلب هغه وخت کې به کاواخانې وي هغه وخت به خلک کېناسته ګپې شپې به لګېدي خلک په لطیفې کولې خلکو به اوس هغه څیزونه کم دي جي څه وخت مخکې یو انګریزی غټ اخبار کې یو کالم زموږ د پېښور یو کس لیکلی او هغه د هغه کیفو ذکر کړی چې کومې بند شوي دي او کومې اوس موجود نه دي نو وی چې یاره دا کیفې وي او دې کې ادبي او کلچر او نور حوالې سره سیاسي بحث به په دې کیفو کې کېده خلک به راغونډېده بلکې تر اوسه پورې ستاسو په بالکل وي دا خبره خو اوس هغه کیفې کلچر هغسې پاتې نه شو بلکې زموږ نوی نسل چې کوم دی نو هغوی نوي مغربي انداز دغه شه او هغې هلته کې کریټیویټي هغسې نه وي چې څنګه کوم موږ په سټوډنټ لایف کې کوم په دې کیفو کې او په مختلفې کیفې وي دلته په صدر کې هم او نورو ځایونو کې هم چې هغې کې به ادبي خلک هم کېناسته سیاسي خلک به هم کېناسته ډسکشن به کېده او مخې ته به ډېر ښېرازه څیزونه به مخې ته راتلل هغه کلچر زموږ کمزوری شوی دی او د هغې دپاره زه خو ډېر افسوس سره وایم چې په حکومتي سطح باندې خاص کار نه ښکاري چې ګینې شوی دی بلکې په لاهور کې 18 کاله مخکې یا د دې نه به لږ زیات کېږي چې په لاهور کې پاک ټي هاوس دی نو پاک ټي هاوس په 40s کې او 50s کې په دغه زمانو کې هغه وخت کې لوی لوی ادیبان به ټول راتلل او په هغې کې به کېناسته فیض احمد فیض احمد ندیم کاسمی ظهیر کاشمیری دا ټول غټ غټ نومونه چې کوم دي نو ادیبان او صحافیان به راتلل او په هغې کې به کېناستل
د هغې پاک ټي هاوس چې د چاو نو هغه د هغې مالک وفات شو، بیا د هغه د زامنو نو هغه وی چې یاره زما خو دلته کې اوس چونکې دا چای مای هغسې دغه نه دي او زما نقصان کېږي، زه دا ختموم او دلته کې زه بل کاروبار شروع کوم. چې کله هغه دا خبره وکړه نو په لاهور کې رایټرز او صحافیانو او نورو خلکو جلوسونه د هغې دپاره جلوسونه ایستل شروع شو. جرنالیزم کې په صحافت کې یو لوی شور جوړ شه، په هغې باندې او خلکو پې لیکل شروع کړه چې یاره دا خو یو تاریخي ورثه ده، دا ولې ختمیږي. نو د هغه وخت کوم پرایم منسټر چې و نو هغه هم په دې باندې ایکشن واخیستو، صوبایي حکومت هم په هغې باندې او هغې خاندان له څه پیکیج ورکړ. او پاک ټي هاوس که تاسو اوس لړئ، زه لږ وخت مخکې تللی نو ډېرې مزېدار کړی دی او د هغه ټول زاړه ادیبان چې څومره څومره رایټرز و چې هغې ته په پخوا زمانه کې راتلل نو د هغې تصویرونه لګېدلي دي، تاریخ لګېدلی دی او ډېر مزېدار کړی دی. هغې خاندان له حکومت پیکیج باقاعده ورکړ، خو هغه تاریخي ورثه هغې ختمه نه کړه. زموږ ټریجډي دا ده چې زموږ دلته کې تاریخي ورثه ختمیږي او په هغې باندې څوک ایکشن نشته. مطلب حکومتي سطح باندې زموږ کارونه چې کوم دي هغه لغونته کې کمزوري دي، مونږ دې اړخ ته لږ خیال نه ساتو. مطلب نورې مونږ یو بل پسې به خبرې هم ډېرې زیاتې وکړو، د یو بل د پاټو دغه به مونږ ډېر زیات. خو کله چې مونږ د خپل د صوبې یا کله مونږ د خپل ښار د ښکلا خبره کوو نو په هغې کې لومبې دا خبره راځي چې حکومتي سطح باندې دوی څه کار کېږي لګیا دی. لکه زه به څه وکړم یا تاسو به څه کوئ، مونږ به د خپل حصې کار بار سړی کوي، زه به د خپل حصې کار کوم، تاسو به د خپل حصې کار کوئ، دا اجازه صاحب ولاړ دوی به د خپل حصې کار کوي، هر انسان د خپل حصې کار به خپل دغه باندې اچوي. خو د غټ کار دپاره او د غټې یو مطلب هغې کې مشهورېدل دپاره یا هغې له یو تاریخ ورکول دپاره به حکومت خامخا تا سره سټیپ اوچتوي. بالکل. او زموږ په دې دغه کې دا د حکومت ذمهداري او ریسپانسیبیلیټي جوړېږي چې هغه په دې باندې کار وکړي. او تاریخي ورثه خو تاسو وګورئ په مغرب کې چې موږ په هر څیز کې د هغې نقل کوو نو په دې کې د بیا موږ د هغې نقل وکړو. بلکې ما یو دغه ما کتلی چې ګویټې چې کوم جرمن فلاسفر او رایټر و نو هغه یو ځای کې پن چې کوم دی نو په یو کاغذ باندې وچ کړی و، کاغذ یې غورځولی و څه ټیشو یا داسې څه، هغه هم هغه یې محفوظ کړی دی. نو هلته کې خو د ورثې دومره زیات حفاظت کېږي او دلته کې زموږ ورثه ده چې رس تر رزه بلډوزرې ورته اړمیږي او لړیږي او د هغې څه تپوس نشته. حما صاحب ډېرې زیاتې خبرې دي او حماد حسن صاحب سره نور هم ډېرې زیاتې خبرې وي، خو زموږ خبرې نیمې په اړه کې پاتې شي. ډېر کالز هم رالل، ډېره زیاته مننه، ټول شکریه ادا کوم، د خپل ټیم هم شکریه ادا کوم، د خپل دروند خوږ مېلمه هم ډېره زیاته شکریه ادا کوم، ډېره زیاته مننه، ډېرې زیاتې خبرې وشوې، ډېرې ښکلې خبرې وشوې. او د دې امید سره چې موږ به د سبا دپاره سوچ ښه لرو، که سوچ زموږ ښه وي نو قدم لاسونه به زموږ په خپله مخکې کېږي. خو پکې بیا راغله چې موږ سره به حکومتي سطح باندې ملګرتیا کېږي، هله به موږ غټ قدم اوچتولی شو. الله تعالی دې موږ له د دې توان او طاقت راکړي. ډېره زیاته مننه حماد صاحب، زه بیا د خپل ټول ټیم هم ډېره زیاته شکریه ادا کوم، د خپل پروډوسر ناصر هم ډېره زیاته شکریه ادا کوم. ګران کتونکو انشاءالله سبا په دې ډګر باندې د بل مېلمه سره وي. تاسو ته پته سبا د جمعې ورځ ده، موږ سره به پروفیسر صاحب کیني. تر هغه وخته پورې مو په خپله دواګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.